بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي پرون سبق کې ضمیر منصوب متصل پر راغلیو. نن سبق کې د ضمیر منصوب منفصل خبره کوي. نو د ضمیر منصوب منفصل دا هم دول صغیری که ایاه ایانا ایاک ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکنا او ایانا دا دولسی عام طور باندې سوال لسی خدای په تسنیه مذکر او تسنیه مؤنث حاضر او د غایب یو څه اخلي دوی دول جوړ کړي. نو چې و 12 للمنصوب المنفصل او دول سیغه منصوب منفصل لپاره لګره ایاه ضربنا والا د ایانا ضربا پوره ضربنا پوره لګره ایاه ضربا ایاهما ضربا ایاهم ضربوا ایاها ضربها دا ضربت او بیا دې په اخر پوری دا ایانا ضربنا تر ورځي. و 12 للمجرور المتصل نحو ضاربه الى ضاربنا ضربه نه ورغه ضربه چې نه دا خو ضمیر منصوب منفصل بیا جوړیږي متصل جوړیږي. ضاربه یعنی دوله سره ضمیر مجرور متصل نه ضمیر مجرور متصل هغه چې په حالت جری کې واقع وي او مخکې به یا حرف جر راغلی وي یا به مخکې اسم راغلی وي. دلته کو د مکه حرف جر نشته نه نو ضاربون به مکه لګي ځکه چې ضاربون ته دا اسم د اسم فاعل له ضاربه ضاربهما ضاربهم او د اخر پورې ضاربک ضاربکما ضاربکون دغه باندې چې ضاربه ضاربهما ضاربهم ځکه چې ضاربه ته ویلا نو ضاربه دا فعل ماضی دا او د فعل ماضی چې نه د اضافت نه کیږي د فعل اضافت نه کیږي اضافت چې دا اسم کیږي ان ضمیر مجرور متصل چې مکه ته یا متصل به اسم وي یا به متصل چې دا به حرف جر وي لکه لی لنا لك لكما لكم لك لكما لكنا له لهما لهم لها لهم دا به حرف جر دي یا به بهما او متصل چې دا ضاربو بیا وایي چې بضاربیه پشان سی کوئی چری کنه نو بری کې به ادغام کیږي. ضاربی څه مطلب لکه کله دې اسم فاعل څخه غلا د اسم فاعل څخه غلا ضاربون ضاربان ضاربونا ضاربونا د دې ضاربونا اضافت شو یا د متکلم طرف ته اضافت شو ضاربونا یې جوړ شو. نو قاعده دا ده چې نون د اضافت نون د جمع او نون د تثنیه او تنوین د اضافت د وجه نسګي ورځي وجه صدا وکته کې داونه کې تاسو ویلي دي چې په تنوین کې تنوین د په انفصال دلالت کوي. تنوین په څه دلالت کوي؟ په انفصال په جداوالی باندې یعنی د کلمې په اخره کې راځي. او اضافت په اتصال دلالت کوي اتصال یو ځایوالی باندې او اتصال او انفصال د یو بل ضد دي نو چې کله یو راځي نو بل به دي ته خبر و تنوین دا نو اصل تنوین دی او نون تثنیه او نون جمع دا دغه تابع دي. نو چې په تنوین کې دا خبره ده نو بنون تثنیه او بنون جمع کوم دا خبره ده. نو نون تثنیه د کلمې په اخره کې رااله یا نون جمع د کلمې په اخره کې رااله او د دې اضافت شو نو د اضافت د وجه نه بلانون تثنیه او نون جمع ته دا بغورديږي ځکه دا هم په اتصال باندې راکې دا کلمې په اخره کې راتلی راځي الله کې دا کلمې په مېز کراولې نو هغه تنوین لري کې نو کم څه چې تنوین په ځای باندې راغلی دی اندا نون تسنیه نون اعرابي دا خو اصل کې نون تسنیه نون جمع دا خو اصل کې نون اعرابي او نون اعرابي دا د ضمه په یوز کې راځي لکه ضاربون دی ضاربون بیا دې ته تسنیه جوړه نو تسنیه لپاره بغالي په لګي ضاربا واغه ضمه چې کټ کړی دا دای په ځای نون اعرابي راشي نون تسنیه راشي دا چونکه تنوین په ځای باندې راغلی دا نون تسنیه نون جمع نو چې تنوین کټ کیږي اضافت بوقنده بم کټ کیږي نو چې کله دا کټ شو نو ضاربون یا شو ضاربو یا څه شو ضاربو یا نو دلته واو او یا په یو کلمه کې رالل واو او یا په یو کلمه کې رالل او واو یا چې کله په یو کلمه کې راشي نو واو په یا سره بدلول او د یا په یا کې ادغام کول دا واجب دي پوه شئ او دا جيد سيد قانون دي نو ضاربو یا شو څه شو
زاري بويا وزينا ما قبل زمان دليل ولا قانون ته منغا دایا ما قبل زمان په کسه سره بدل الله جو زاري بي وېدا د مهدیون بشان دي څه بشان دي مهدیون بشان دي لکه مهدیون چې نه دا په اصل کې هو مهدویون مهدویون د اسم فاعل د اسم مفعول څخه دا مهدویون او یا په کلمه کې راغل اوله ساکن به مضارع کو نو موږ په یا سبل کو یا بیا کوم ادغام کو مهدویون ته جوړ شو او بیا د ما قبل زمانه دلیون ولا قول دې موږ په کسته سره بدل کړه مهدیون ته جوړ شو دا خبر غواسانه نه وسره کا وجه ولی بدله را بدله نو دی وی چې دا بدلول څه ځکه کومه چې لکه کله واو او یا په یو کلمه کې راشي او کلمه ته دا یو کلمه حقیقتا یو کلمه وي کله واو او یا په یو کلمه کې راشي په دې شان سره چې اول ساکن به متحرک وي برابر خبره ده ک اول یا ساکن وي ک اول واو ساکن وي لکه اول واو ساکن وي نه پر خدای په میزان مونږ وي چې واو یا په یو کلمه کې راغله اول واو ساکن دی بیا یا چنده متحرک را وس کله د راشي چې اول یا راغلی وي او بیا واو راغلی لکه جیبیدون سیبیدون جیبیدون سیبیدون نو پدې کې اول یا راغلا او بیا بس واو راغلی نو کیا مخکره دی او واو مخکره دی خو چې په یو کلمه کې واو او یا راشي اول نه ساکن به متحرک وي نو دا واو به سره بدلو دی بیا کې ادغام کې ولی نو وجه دا چې دلته کې دا واو مهدویون کې دا واو چې ده نو واو جوړل د دوو زمونه او یا جوړه ده نو د دوو زمونه دوو کسرو تتلل د ثقيل دي او په دې صورت کې وایي د دوو کسرونه دوو زمو طرف تتلل ثقيل دي د دوو کسرونه دوو زمو طرف تتلل ثقيل دي او په دې کې به چې د دوو زمونه دوو کسرو طرف تتلل ثقيل دي دا د ثقل نه بچ کېلو لپاره منګه دا واو په سره بدلو نو چې ښا ته یو حرف بل سره بدله نو دا یا په واو سره بدل کا کړه یا په واو سره بدل کا چې واو په سره بدله مهدوون وایا ضاربون وایا ته ضاربیون وې کویږي نو دا واو منګه په سره دغه بدلو چې دا یا او د واو په نسبت سره یا چې دا خفیف حرکت ته او واو چې دا سره نو مونږ خو د ثقل نه بچ کېدو لپاره دا چلول کوو نو چې واو پکې راولې نو بیا به ثقل سره بیا به ثقل لازم نو به سره دغه نه بدلو نو بیا سره موږ بدل کو او بیا د یاد مناسبت د وجنا ما قبل زمم موږ په کسره سره بدل کړو د یاد مناسبت د وجنا ما قبل زمم کو کسره سره بدل کړو نو ضاربون ته جوړ شو خو شو به باندې نه ضاربو نیا کله چې د اسم فاعل اضافه شي یا متکلم ته نو ضاربون یشو وذا اضافه وجنا نون د جمع وګرځیدو ضاربو یا یا په یو کلمه کې راغل او له سګند به مضارع جيد سيد ولا قانون د وجنا و موږ به سبل کو یا بیا موږ ادغام کو د مهدیون په شانته پوه شئ او بیا موږ وجه ویلا چې لکه دا قانون موږ ولې چلو زګه چې د دوه کسرونه زمې طرف ته تلل د دوه زمو طرف ته تلل یا د دوه زمونه دوه کسرو طرف ته تلل دا ثقيل دي د دې وجنه و موږ به سبل کو لکه زه کوی چې لکه یا په سره بدل کا کنه ته واسم بدلول کې دا یا په سره بدل کوي نه یا چې دا خفيفه راغته او چې دا ثقيل له او بدلول د ثقيل چې دا غوړه نه دي او بدلول د خفيف چې دا غوړه دي په دې پوه شوي دا وشو د 15 زمیرونو خبره د اخلاص شوله 60 زمیرونو چې ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل او ضمیر منصوب متصل منفصل او ضمیر مجرور د اخلاص شو وځ دی وای چې کمی سیږي چې دي نو بدی کې په کومو سیغو کې ضمیر ته دا پټ وي او په کومو سیغو کې ضمیر ته دا ښکار وي ښکار ته ویل کېږي بارز او پټ ته ویل کېږي مستتر ها پټ ته ویل کېږي مستتر او دا ښکار ته ویل کېږي بارز نو دی وای چې د فعل ماضی چې کوم 14 سیغي دي د فعل ماضی په 14 سیغو کې په 12 سیغو کې ضمیر بارز دی او په 2 سیغو کې ضمیر مستتر دی د فعل ماضی څو سیغي دي ټوټل په 14 سیغو کې په 2 سیغو کې ضمیر بارز دی په 2 او په 2 کې بارز څه ته وایي چې په لفظونو باندې په خله باندې موږ ویل شو په سترګو باندې لیدل شو په لاسونو باندې لیکل شو وې چې په کم کې دا درې خبرې آیت بارز وایي او مستتر په خله باندې نه ویل کېږي ها او په لاسونو باندې نه لیکل کېږي دغه ضمیر او په سترګو باندې لیکل کېږي لکه په ضربه کې هو ده او په ضربه کې هو موږ نه ښکاری
انا لیکل کېږي هو ضربا فضربا کې الف ته فضربو کې واو ده فضربت کې هي ده او فضربت کې ته اتا پکې راغلی دا نو اتا علامه تانیث تا فضربت کې تاسو لا علامه تانیث تاسو اول قانون ویل ضربت ولا قانون کړی چې صرف شروع کو چې کوم یو تا چې محض علامه تانیث ویل په فعل کې راغی ساکن کول او په اسم کې راغی متحرک کول واجب دي د فعل لپاره مثال لکه ضربت او د اسم لپاره مثال ضربتون حکم قانون جبیره فائدہ ثاني څلور علامات په فعل کې اول د نو چې دغه ضربت کې راته دي نه دا فاعل ضمیر نه دی دا ضمیر د فاعل نه بلکې دا علامه تانیث تا هم ضربتا کې نو په فعل ماضی په دوه څه کې ضمیر چې نن داسوي مستتر وي یو د واحد مذکر غائب څخه او یو د واحد مؤنث غائب څخه واحد مذکر غائب څخه کوم ولا ها فعل او دا واحد مؤنث غائب فعلت وس او دا خبره به یاد کنه چې په فعلت کې خدا تا ده نو موږ چې تا څه ده دا علامه تانیث تا دا علامه فعل دا علامه فاعل نه ده او بنور څه کې لکه ضمیر جندا بارز لکه بضربا کې الف ته بضربو کې بضربتا کې الف نو تھا بضربتا کې تا بضربت نه ضربت ضرب نه کې نه نون زبر نه او بضربت کې تا ضربتما کې زر وای ضربتم کې ضربتی کې ضربتما کې ضربتن کې ضربتو کې ضربنا کې نه وشوا وصبا فعل مضارع چې کوم سوال لسګيري نو د فعل مضارع په 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي په څو صيغو کې په 15 صيغو کې ضمیر مستتر وي کبي 15 یو واحد مذکر غائب یو واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر او واحد متکلم او جمع متکلم یعنی کوم چې مفردات خمسه دي کنه په مفردات خمسه یضرب تضرب 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 اضرب پدې کې دا ضمیر دا مستتر ده د فعل مضارع ټول سوسي کېږي په سوسي وګي ضمیر مستتر ده په بنځو کې او په نو سي وګي ضمیر بارز ده اوس دا خبره ده چې په کوم یو دا مستتر ته دا په دوه قسمه ده یو ته لګي جائز الاستتار ایو ته لګي واجب الاستتار جائز الاستتار اولو د استتار څو قسمونه دي دوا کم دي د جائز الاستتار مطلب دا دی چې د دې لپاره فاعل اسم ظاهر هم راتلی شي او د دې لپاره فاعل اسم ضمیر هم راتلی شي یعنی اول بمنګا په لفظ کې ما ته ګوره خرڅ کتاب مګورا ما ته ګوره چې اول بمنګا په لفظ کې د دې لپاره فاعل اسم ظاهر ګورو کچته اسم ظاهر د دې لپاره وو جو خفقه کنو جو بیا بمنګا د دې لپاره فاعل چې نه دبا ضمیر راو باسو او واجب الاستتار مطلب دا دی چې د دې لپاره د فاعل ضمیر همیشه لپاره پټ وي د فاعل ضمیر په بګا همیشه لپاره پټ وي دا پکې چرته هم نشه ښکارا کړي نو کوم چې دا فعل او د فعل ماضی څخه دي دا دوه څخه چې پای کې ضمیر مستتر ده نو دا مستتر ده په جایز الاستتار سره پس سره لکه ضربه زیدون ویل شي او د څه ویل شي چې ضربه فعل هو ضمیر په فاعل له ضربت هندون ویل شي چې ضربت فعل له هندون ولا فاعل له او که هندون نه نو ته چې ضربت فعل له او یې په فاعل له په یې باندې او دا شان په فعل مضارع دا کم پنځه څه چې په دې کې د اولنۍ وسیغه واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب په دې کې ضمیر مستتر ده په جایز الاستتار سره یعنی یضرب زیدون تضرب هندون دا ویل شي او دا ورسوري درې چې کوم دي تضرب اضرب نضرب په دې کې ضمیر مستتر ده په واجب الاستتار سره پس سره په واجب الاستتار سره او واجب الاستتار مطلب دا دی چې د دې لپاره فاعل ضمیر کله هم چې دا اسم ظاهر نشرت له لکه ته څه شوی چې اضرب زیدون زید ما وال کړو وای اضرب زیدن ویل شي اضرب زیدون چې نه شوی یعنی د دې لپاره اسم ظاهر چرته هم چې نه دا فاعل نشرت لره یا نضرب زید و عمرو دا نشوي وایي به معنی نو د فعل مضارع ټوټل څه کېږي پسو څه کو کې ضمیر بارز ده پسو کې مستتر ده په بنځو کې مستتر ده او په نو کې بارز ده بیا بنځه چې مستتر دي نو پسو کې جائز الاستتار او پسو کې واجب الاستتار جائز الاستتار پسو کې ده پسو کې بګمو واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب او واجب الاستتار پسو څه کو کې ده پدریو کې کمی درې دي دا وای وګوره کتاب دوستو
و12 للمنصوب المنفصل او دول ضمیرونه چې دا ضمیر منصوب منفصل لپاره دی لکه ایاه ضربنا والا د ایانا ضربنا پورې و12 للمجرور المتصل او دول ضمیرونه چې نه دا چر لپاره دي د مجرور متصل لپاره لکه ضاربه الى ضاربنا لکه پوهیږي باندې ضاربه وای ولا ضربه چرته ونه وای دا په کوم خپل کتابونه حرکات په کوي وفي مثل ضاربيه ومثل ضاربيه دلیل مطلب داره چې کله د اسم فاعل څخه وی د جمع مذکر سالم کله د اسم فاعل څخه وی د جمع مذکر سالم او د دې اضافه د شیعه د متکلم ته مثل ضاربيه نه مطلب سره چې کله د اسم فاعل څخه وی او د دې په اخره کې نون اضافه راغله د دې اضافه یو شی نون د یا د متکلم طرف ته بوځي د دې اضافه شي یا د متکلم طرف ته نو په دې صورت کې به چل کېږي وفي مثل ضاربيه اصله ضاربيه واذا ضاربيه په شان څنګه چې کوم دي د اصل ضاربويه او ضاربويه نه مخکې راسو ضاربون یا جعل الواو یا ان وغیر بدل کړل شو او بیا سره ولی بدل کړل شو نو کوم قانون دی ابو دې سین کولی بدلیږي نو خبره مونږ تاسو وکړه ثم ادغم بیا بلیږي ادغام وکړل شو کما فی مهدیون لکه په مهدیون کې چې شوی دی راستو مهدویون و یا په یو کلمه کې راو بیا سره یا په یو مدغم شو او دې نه مقبول زمو په کسر سره بدل شو والمرفوع المتصل يستتر في 5 مواضع او ضمیر مرفوع متصل په پنځو صيغو کې پټوي په پنځو ځایونو کې سوي مستتر وي فی الغائب بغائب صيغو کې نحو ضرب ويضرب وليضرب ولا يضرب یعنی مطلب ہے د واحد مؤنث غائب څخه و د واحد مؤنث غائب کا په ماضی کې را لې کا په مضارع کې را لې کا په امر کې را لې کا په نه کې را لې اگر ضرب دا څه مثال لې ماضی يضرب او يضرب امر غائب او ولا يضرب نه غائب وفي الغائبه او د واحد مؤنث غائب په ځای کې هم ضمیر ترنده او مستتر وي لکه ضربت درس څه غلا ځان جوړه تسنیه نه ماضی واحد مؤنث غائب تضرب مضارع واحد مؤنث غائب لتضرب امر او لا تضرب نہیں لا دو لیکل لا انت بګه کم ده مړه هي له لا نه بین سطور لیکل انت دا غلط ده هي وفي المخاطب الذي في غير الماضي او د مخاطب سره وګي ضمیر پټوي د واحد مذکر مخاطب سره وګي هو علاوه د ماضی نه دغه په ماضی کې هو ضربت لري کنه او د فعل مضارع کې تضربون نو پر تضربو کا انت چرنده پڑھتے ہیں نہ ہو تضربو و اضرب ولا تضرب اضرب دیکھا اضربون نه غره نه په داو دوغه حرکت وکي و اضرب ولا تضرب نو تضرب ترنه دا تضربو دا دغه څه غره واحد مؤنث واحد مذکر مخاطب فعل مضارع اضرب واحد مذکر مخاطب امر او لا تضرب نه واليوم في تضربين دي ان شاء الله ثواب یاد وګورئ پوه شئ